د حضور صلی الله علیه وسلم خو د میش د هر میدونه مطلب میش ته رهنمایي کوي. کله ورداسې وي چې سړی ږیره ویښته ډېر ګګر بابر وي، د سر ویښته یې ډېر ګګر بابر وي. نو آیا هغه امت ته ویلي دي یو روایت خو درې من کان له شعر فلیکرمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا ویښته وي هغه یې عزت کوي، اکرام یې دی کوي، پوښلي دی، صفه کوي، ږمنځ کوي دی، جوړوي دی، رنګ کوي دی چې کوم جایز رنګ دی، او ګګر بابر نه. او په بل یو روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په یوه جمع تکشه نبي علیه السلام وفرمیل دی په جمع تکشه نوست و یو سړی روغی سړی ثائر رأسه، سر یې ډېر ګګر بابر و، ولحیه ږیره یې ډېره ګګره بابره وه. فاشار الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیده، رسول الله په لوس اشاره ورته وکړه کانه یأمر باصلاح شعره ولحیته. یعنی نبی علیه السلام ورته وویل چې دا سر د ویښته د خدای بنده د خشیرې ټیکه. ففعل ثم رجع فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الیس هذا خیر من ان یأتی احدکم وهو طایر رأسه کانه شیطان. سړي خپل زور برابر کړ چې نبی علیه السلام غږ پې وکړ چې یاره ژیره د سر پلیز دا ته څه ګګر ببر یې. او مطلب دا ځون سره شک او پنه وروسته چې روغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې تاسو ته کله یو سړی روشي دا خو ښه خبره نه ده، بلکل داسې وي لکه شیطون، بلکې خوږي کوي، حشاش بشاش صفا سوتره. او دا هم مطلب دی په انسان د خپلې ویښتونې حق دی. همیش دا د ځنې ګګر بابر غرڅني دوله وژیرات للی ویکی زاویلالی جی بریتینا به خپلتانه ناوزي څڼې ګاګار بابارو ډېر. اسلام څومره عجیبه مزاج دی د یوه انسان د انسانیت اقدار یې د ده د خلیې ظاهري باطني د هر شي لحاظ یې سوتلی دی. حضور صلی الله علیه وسلم په دې حواله سره ویښتې په ږمنځ کول لومه جومه وفره وژدي دي لاندې دي کله یوری خلق کړی د حج د عمرې په موقع باندې بیا ویښته پرې ایښي دي بیا څرنګه یې ږمنځ کړي دي. او مطلب خو یې دغه شي نه یې ډېر زیاته تر دې پوره حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي کانه شیطان چې دا ځینې ډېر ګګر بابر او مطلب سره پرګنده حال وي او لکه شیطان بد ټکی استعمال کړی دی که نه. نو په چار دا ده چې سړی ویښته پرېږدي، الله پاک ویښته ورکړي وي، اده یې اکرام کوي، اده یې عزت کوي، اده د انسانیت په خلیه کښې کم از کم پیش کېږي چې د شیطان په خلیه کښې خو نه وي. او ځینې سړی وي داسې چې کله ښه ویښته جوړ کړي وي ډېر خوشحالی وي، خوند کوي، ویښتې ته خوند ډېر کوي، مخ یې خوند ډېر کوي، ویښتون یې خوند ډېر کوي، سر یې خوند ډېر کوي. ځینې چې وي بیخي او هم داسې ځینې ووهمېږي چې دا ته څه بلو یې او انسان یې که مطلب بل شی چیرې په اوتا کښې دې وینځلي نه دي، په اوتا کښې دې ږمنځ کړي نه دي، په اوتا کښې دې ګوتې دې راخیستې نه. دا هم مطلب د سنتو د اسلام خلاف خبرې دو. لہذا چې چا ویښته وي هغې ویښتې ده هم انتهایي خیال ساتي او اکرام یې دی کوي، کوشري دی جوړوي.